الله پاک د قیامت د ورځې د مصیبتونو نه نجات راکړي. که دا د یو سړي خوښه وي، دا خو د هر چا خوښه ده وي چې کوم سړی چې دا خبره خوشحالۍ خوښوي چې الله دله نجات ورکړي په ورځ د قیامت د هغه سختو مسایلو نه. وایي دی قرضداري ته په قرض کې نیټه اوږده کېږي یا دې ورته وبخي. که وسې کېږي نو قرضدار ته دې وبخي چې تا دې مې بخلې ده، او که بخلی نه شي نو نیټه کې دې ورته لږه پراخي راولي. الله پاک به د دې سړي نه د قیامت د هغه سختو مصیبتو نه الله راحت او نجات نصیب کړي. حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړی قرضداري ته مهلت ورکوي، عزله الله تبارک وتعالی په دلته به داسې ورځ د عرش د لاندې سوري ورکړي چې په هغه ورځ باندې به بل سوری نه وي، یو سوری به ایسي د عرش، او رب العالمین به هغه سړي ته به هغه سوری ورکړي کوم قرضدار ته مهلت ورکوي. علما وایي یو نفل عملي که نه مستحب، یو فرض عملي، نو خامخا به د فرض عمل ثواب سیوای که نه، د نفل به کمي که نه. دا خو ثابته خبره ده، د نفلي کار ثواب هغه به کمي او د فرض به ثواب سیوای. علما وایي دا یو څو کارونه داسې دي چې هغه دي نفل او د هغې اجر چې دی د هغې ثواب چې دی هغه د فرضو برابر دی. یي به نفل خو اجر به د فرضو برابر وي. دا یو څو نوافل داسې شته نفلي کارونه دي خو د هغې اجر به د فرضو برابر وي. هغه کار به فرض نه وي، الله به ثواب د فرضو برابروي، د فرضو به برابروي ثواب. علما وایي یو کار هغې کې چې دی هغه قرضداري ته قرض معاف کول دي، قرضداري ته قرض معاف کول دي. دا کار مستحب دی، دا فرض نه دی، خو د دې اجر به د فرضو برابر وي. نو او دویم چې دی علما وایي هغه په سلام کې مخکېوالی کول دي. دا فرض نه دی چې ته سلام کې سم مخکېوالی وکړې، خو مستحب عمل دی، خو اجر یې د فرضو برابر دی. په سلام کې مخکېوالی کولو کې سلام دې پیل کول یو دا کار شو، او یو قرضداري ته قرض معاف کول شو، او دریم چې دی که نه د وخت نه مخکې اودس کول، چې وخت داخل شي په مانځه ټیم راشي او یو بیا خو اودس کول فرض دي که نه، نو د دغې نه مخکې اودس کول مستحب دي که نه. د دې اجر دا مستحب عمل دی، د دې اجر به الله پاک د فرضو ورکوي په دې دریو خبرو باندې. دا درې عملونه چې دي په دې دا نفل عملونه دي، خو الله پرې د فرضو اجر ورکوي. رب العالمین ډېر مهربانه ذات دی.